نو الله پاک جل شانه د بنی اسرائیل هم امتحان اغستو چې تاسو به د خالی په ورځ باندې ښکار نه کوئ. بنی اسرائیل په خپل امتحان کې پیر شو، ښکار د خالی په ورځ باندې شروع. صحابه امتحان الله اغستی خو په خپل امتحان کې پاس شوي دي چې په حالت ته حرام کې یا په حدود حرم کې ښکار الله پاک منع کو. او صحابه چې کوم دي د عمرې په موقع باندې چې عمره کوله په حالت ته احرام کې، په حالت ته احرام کې نو ښکار بالکل دغه خوا ته ګرځېدو، په نيزو باندې وهلی شو، په لاس سره نیولی شو. او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې نه ښکار چې کوم دی د حدیبیې موقع چې کوم ده حدیبیه چې کومه ده نو دا نیم په حل کې داخله ده او نیمه چې کوم دی په حدود حرم کې داخله ده، په حرم کې. نو دغلته صحابه کرام موجود او ښکار چې کوم دی بالکل د دې خوا ته د اوسه او سارانه ګډې ښکار ورته خوا ته ګرځېدو او صحابه ورته نه لاس کو نه په نیزه باندې وهل. نو صحابه الله پاک په دې امتحان کې کامیاب کړي دي. نو صحابه د حدیبیې په مقام باندې چې کوم ښکار دي ته مخې ته راتلو نو په نیزو باندې هم وهلی شو، په غشو باندې هم ویشتلی شو، په لاسو سره هم بعضې ښکار داسې چې نیولی شو او صحابو ته لاس کړی نه دی. خو بیا هم الله دغه ښکار منع کړی دی او تاسو یې نشئ کولی. د څه دپاره؟ لیعلم الله، دپاره دی چې ښکاره کړي الله پاک دا خپل حکم چې په حالت ته احرام کې ښکار حرام دی او دغه رنګې په حدود حرم کې هم ښکار حرام دی. هر ټیم الله حاضر ناظر ګڼي او د الله دهانې په زړه کې وي چې الله ما ته ګوري. نو د دې کسانو دپاره الله پاک خپل حکم ښکاره کو چې نو په حالت ته حرام کې ښکار کوئ او نو په حدود حرم کې ښکار کوئ. فمن اعتدى، بس چا چې زیاتې وکړو یعنې ښکار یې وکړو په حدود حرم کې یا د په حالت ته احرام کې بعد ذلك وروستو د دې حکم نه نو فله د هغه دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی.